ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته پته ده یا هم درته ویلي دي چې قومي وطن پارټي به سبا له په اګره کې د خپل भरपूर قوت مظاهره کوي. دا کوم ځای تعین شوی دی؟ اګره فارم هاوس. اګره فارم هاوس د ارشد خان فارم هاوس دی، سیند په غاړه دی. دا کوم ځای کې چې موږ موجود یو په دغه چمن کې، په دغه ځای کې به جلسه وي. باقاعده زموږ شاته به سټیج جوړیږي او په دې ځای کې په زرګو خلک راځي. د هغې دپاره کرسۍ راغلي دي او کارکونان لګیا دي، فلیکسونه لګی، جنډې لګی. موږ سره زرق خان یو ځوان سیاسي مبارز، سیاسي ورکر هغه موجود دی او د قومي وطن پارټۍ سره د دوی د مشرانو خلې ځلې دي. نوې کل په کوم ځای کې دی، نوې کل څه سوچ دی موږ اورېدلی دي، خو نوې کل کې زرق خان خوم دی. نو د هغه خپل سوچ پر اثر شریکوي او دغه جلسه چې را جوړه کړې ده د دې مقصد او مرام یې څه دي. زرق خان ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. سبا له تاسو 4 بجې کومه جلسه را بللې ده، دې دپاره تیاری کوم ځای مراحلو ته رسېدلي څه به وایي؟ د غونډو نه مخکې خو ستاسو د راتګ ډېره مهرباني، ډېره شکریه چې تاسو راغلئ، تاسو موږ له ټایم راکو. زمونږ به جي انشاءالله تعالی سبا 4 بجې یو ګرانډ ورکرز کنونشن کیږي چې په کوم کې به د پارټۍ چیرمین او زمونږ ټول چې کوم ورکران دي هغوی ټول به راځي جي او هغوی به ډېر په ګڼ شمېر تعداد کې شرکت کوي جي. چونکې دا ورکرز کنونشن چې کله مونږ جوړولو نو دا جي د دې پارټۍ د دې ورکرانو دپاره جي مونږ جوړ کړو. د هغې تر منځ زمونږ د پارټۍ یو ډېر خوږ باني کارکن صدر رحمت ګل صاحب چې کوم د PK 59 رابطه سیکټري و جي، هغه جي په ناګهاني صورت باندې هغه ته هارټ اټیک وشو جي او هغه لاړو جي. چونکې سبا جي د هغه درېیمه ده جي او دا قومي وطن پارټي چې ده جي نو داسې د خان، داسې د جاګیردار، داسې د لینډ مافیا، د لینډ ګریبرانو، دا د هغې خلکو پارټي نه ده جي. دا جي عمده دک کې غریبانانو کارکنانو پارټي ده جي چې چا خپل ورځ او شپه یوه کړې وه او دا پارټي یې دې سټیج ته او دې ځای ته یې جي رارسولې وه. نو مونږ جي خپل سبانې چې کوم ورکرز کنونشن دی جي نو دا مونږ جي د رحمت ګل شان د وفادار د پارټۍ کارکنانو په نوم باندې جي دا مونږ ټاکو او مونږ به هغه ته خپل عزت، خپل احترامات سبا پیش کوو جي او دا به مونږ د نور سیاسي ګوندونو له او د نور سیاسي پارټیانو له به مونږ یو میسج ورکو چې قومي وطن پارټي د خپل ادنا نه ادنا ورکر، د ادنا نه ادنا کارکن سره په هر سخت نرمه کې وي او د هغه قومي وطن پارټي تپوس کوي. نو مونږ به انشاءالله تعالی سبا د زرګو په تعداد کې جي ټول به راغونډېږي جي او انشاءالله تعالی تاسو به هم جي نو دا به جي مونږ د عام عوام عام ولس له به مونږ یو پیغام ورکو چې قومي وطن پارټي په ضلع 400 تحصیل 400 او زمونږ زوړ PK 59 چې کوم PK 62 دی په هغې کې عمق کشان منظم قوت دی او انشاءالله تعالی سبا به مونږ د خپل भरपूर طاقت او د هر څه مظاهره کوو جي. زرق خان څنګه چې تاسو خبرې وکړې، قومي وطن پارټي د خوارکخو پارټي ده، د مزدورکارو پارټي ده، شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو یو داسې خدمات دي چونکې ستاسو ځواني ده، مشرانو هم خلې ځلې کړي دي. ما وختي هم ذکر وکړو چې کاڼې په یو ځای پروتې نو ویدروني نوې کول چې کوم دی لږ بېلارې یا د خپل منشور نظریه څه نظر ساتئ چې تاسو قومي وطن پارټۍ سره داسې تړلې دا کم سوچ هم دی او هغه ځوانانو ته څه پیغام ورکوي؟ ګوره جي زه خو جي یو ډېره سمپل ساده خبره کوم جي چې دا کومه خبره جي تاسو وکړه چې کاڼې په خپل ځای باندې پروت وي نو هغه دروند شي. دا ملک دا جي دا پښتو دی، ټیک شو جي. مونږ په 1970 کې شهید وطن حیات محمد خان شیرپو سره چې کوم زه اورم جي د خپلو نه نو هغوی یو لاس کړی زمونږ د خپلو مشرانو سره چې تاسو مونږ سره ودرېږئ. هغوی ورته جي دا ویلي چې که ته یې او که نه چې ستا سوچ وي، که ستا نمایندګي که هر څه مونږ به تا نه پرېږدو جي. نو زما په خیال باندې جي د یو سیاسي ورکر په حیثیت باندې چې
چې ته په کومه پارټۍ کې یې او چې په هغه پارټۍ کې ته روچت شي چې هغې له ته ټایم ورکړي او چې هغه پارټي ته مستحکمه کې هغه یو ډېره ښکلې خبره کوي دا تبلیغیان وي چې په کوم شیز کې ستا جان مال او وخت ولګي نو دغه څیز ستا ته ویلیو پیدا شي جي نو مونږ دا پارټي جوړه کړې ده مونږ په دې پارټۍ کې ټول عمر د درې پوښتنو نه هلې ځلې کړي دي جي نو په هغه بنیاد باندې مونږ دا ګڼو چې د خپل خاندان نه بعد زمونږ دپاره چې د ټولو نه کومه ضروري اساسه ده هغه قومي وطن پارټي ده او خبره پاتې شوه د نوجوانانو جي نو زه به په دې موقع باندې نه غواړم چې زه بل سیاسي ګوند پسې زه خبرې وکړم یا زه هغه ټارګېټ کړم چې نن به مونږ خپله خبره کوو جي خو داسې سیاسي عناصر غلي وو چې هغې د نوجوانانو ته داسې خوبونه وښول او یو داسې یو ویژن یې وله ورکړو چې بس مونږ راشو نو مونږ به دا ټوله دنیا په دې بله باندې واړو 1 کروڑ نوکرۍ 50 لکه کورونه او د 80 کالو بابا به د نوجوانانو نمایندګي کوي مونږ وایي بیا هم ټیک ده دته یو چانس ورکول پکار دي دې نه دی راغلی پرېږده چې دا خلک دې وګوري دې ټیسټ کړي خو د هغې چې کوم نقصان وشو جي زه به تاسو ته یو سمپل سټاټس ویم په پاکستان کې د 15 ایئرز نه واله تر 29 ایئرز ایج پورې چې کوم آبادي ده هغه د جي 7 کروڑ ټیک شو جي نو هغه نوجوانان د سیاسي ګوند ټارګټ کړي او د هغې او هغې له ډېر غټ امیدونه ورکړي چونکې اوس هغه نوجوانان د ملک ریاست د حکومت او خاص کر د دې نومې سیاست نه د هغې زړه تور شوی دی هغې دا سوچ کوي چې کومه هره یوه سیاسي ډله چې کومه ده نو چې کومې د هغې وعدي چې د هغې کومې ګاټي او چې هغې کوم کلیمز کوي نو هغه تش سیاسي او نومې سیاست اوس نن سبا زموږ په دې ملک او زموږ په دې هر ځای کې داسې ډیفاین کیږي چې د سیاست دویم نوم دروغ دی دوکه ده غلا ده غلطي ده حالانکه سیاست دا نه دی جی سیاست مطلب عبادت دی جی دا د خدمت خلق یو نوې جذبه په دې نوجوانانو کې اوچتول غواړي نو د دې فورم نه زه د ټولې ضلع 400 نوجوانانو ته هم دا پیغام ورکوم چې تاسو راشئ زموږ په دې ورکرز کنونشن کې شرکت وکړئ او زه دې له دا یقین دهاني ورکوم چې قومي وطن پارټۍ سره د نوجوانانو دپاره ډېر جامع او ډېر ښه پروګرام دی انشاءالله تعالی هغه پروګرام به مونږ د نوجوانانو ته انشاءالله تعالی سبا به ورته ایږدو جي صحیح خو زره خان څنګه تاسو خبرو کړئ زموږ مشرانو ورسره لوس کړي موږ ورسره لوس کړي نو صرف لوس که نه د قومي وطن پارټۍ مشرانو تاسو د علاقې له څه ترقي وروړې ده ګورې جي په دې کوم فارم هاوس کې چې جي مونږ ناست زه به ورته جي د دې خبره وکړم د 2010 سیلاب جي راغلی په هغې کې 1,70,000 کیوسک اوبه راغلی ټیک شو جي 1,70,000 کیوسک هغې دا ټوله علاقه تباه و برباده کړې وه دا یې فلیټ کړې وه زما خو چونکې تاسو راغلی به م یې ځای ته نو هغه د دې ځای نه یو 3 کیلومیټره دننه دی او زما په کور کې شپږ فوټه اوبه وې چې دا کوم ریسنټ سیلاب رالو جي که نه جي زه به درته په سټاټس باندې خبرې کوم چې کوم ریالټي ده جي په هغې کې د هغې نه په 3,30,000 کیوسک اوبه رالي ټیک شو جي د هغې سیلاب په ډبل باندې په دې علاقه کې 99% د هغې نه لږ نقصان شوی دی کني تاسو وګورئ هر څه بالکل ټیک ټاک دي نو دا به زه تاسو ته یو ډېر یو وړوکی اگزامپل بدله درکم چې دا د قومي وطن پارټۍ د خدماتو کاوشونه دي جي چې نن سبا د دې سیلاب په شان د غټ افت نه زموږ د علاقې عوام زموږ د علاقې خلک محفوظ دي جي دویمه خبره به جي زه دا وکړم که د علاقې دپاره روډونه وي که د علاقې دپاره انفراسټرکچر وي ما جي بېګام دلته یو ټرانسفارمر جي د خلکو ډېر غټه او درینه مسله و چې ما ورته وکړو بېګا ما ورته وکړو جي بېګا ځکه جي چې قومي وطن پارټي په خدمت باندې یقین ساتي په نارو باندې هغوی یقین نه ساتي زه به تاسو ته په خپل کلي کې په خپل علاقه کې د واټر د سینیټیشن په مد کې په 1960 او په 1970 کې شهید وطن حیات محمد خان د شیرپو د لاست پروجیکټس به زه تاسو ته وښیم په دې ځای کې BHUs جوړ کړي دي په دې ځای کې دستکارۍ سنټر یې جوړ کړي دي د دې ځای د خلکو د اوبو چې
څومره ایشوز جي هغه ټول اډریس کړي دي. نو زما په خیال چې قومي وطن پارټۍ دلته څومره خدمت کړی دی نو په دې اویا کالو کې به نور هیڅ چا هم نه کوي. تاسو را سره خپله پیژنګلو که څه پیغام به ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شاهنواز دی، د ویلیج کونسل اګرې چیرمین یم. زه خو به دا ووایم چې بس مونږ خو چیرمینان یو، خو په نوم باندې چیرمینان یو. دا چې کوم حکومت تیر شو نه راله هغوی څه راکړه، نه نګران حکومت څه راکړه. بس خپله منډه ترنډه وو، روپۍ پنډه یې نه دی راکړې. بس کلي کې دقه کوو چې خلکو سره منډه ترنډه وو، غم ښادې کوو، بس دقه دغه کوو. نور خو مونږ تاسو ته پته سبا له به انشاءالله که خیر ښه پرپور دغه طریقې سره خلک راځي. ډېر د غم کړی دی، کوشش هم کړی دی، ټولو خلکو ته ویناګانې کړي دي. انشاءالله ښه پرپور دغه سره تعداد سره به خلک راځي انشاءالله. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. چیرمین صاحب چې په دې مختصر دغه کې څه خبره وکړه چې خلک به رانه تمه کوي، خو هېڅ هم راله د حکومت نه دي راکړي او د مچۍ دم هم ورسره نشته دی. خو خلکو په اعتماد کړي دي، خلک تمه کوي، نو خپل ځان یې ورته واضحه کړه. خو یو سړی و چې څه یې ورکړي دي نو دله جواب ورکړي. خو د قوم په اعتماد دی، دا د زرق خان دی یو بېله کامیابي چې دی ده کې چیرمین د قومي وطن پارټۍ دی. زرق خان چونکې یو ډېر ځوان، خو دا کمې خبرې چې دي نو یقینا د طول تللې خبرې دي. سباله قومي وطن پارټي به د خپل قوت مظاهره کوي. په دې علاقه کې د زرق خان د دوی د خاندان کم خدمات دي. अब سبا دغه جلسهګاه کې پته لګي. موږ به انشاءالله تاسو ته هغه جلسه خوم ښایو. کم کسان چې نوي خبر خاص عوام ته بلنه ده په دغه جلسه کې چې قومي وطن پارټي د ځوان کل دپاره څه منشور وړاندې کوي چې څنګه زرق خان وي چې موږ د سره یو جامع منشور دی د ځوانانو دپاره. او آفتاب احمد خان شیرپو به سبانې دغه جلسه کې د راتلونکي منشور خو وړاندې کوي چې الیکشن وګټي 400 له پښتونخوا خلکو له به څه کوي. نو ضرور په دغه جلسه کې ګډون کې ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.